बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ما چې را مخکې ریکارډډ ویډیو وکړله دې کې دا بعضې خلک په دې غلط فهمۍ کې ونه غورځېږي چې سکندر ټولو د امامانو او ټولو مفتیانو بې حرمتي وکړه. ډېر امامان ډېر مفتیان دي چې په افغانستان او پاکستان کې د زړه نه ورته احترام لرم او همغه په حق لري او همغه سچ لري او همغه مسلمانان دي. په افغانستان کې یو امام صاحب دی چې زه ډاکټر ذاکر نایک په شانتې احترام او ډاکټر ذاکر نایک په شانتې ورسره مینه لرم چې محمد یاسین فهیم صاحب دی. په 1200 ورته سلام کوم. دغه شانته په پاکستان کې هم بعضې عالمان دي د ثوابۍ نه تعلق لري، زړه نه احترام کوم. نور به هم داسې پاک وي. زما مقصد صرف دغه مسلمانانو ورونو خویندو چې لږ سوچ وکړئ. دا سوچ خبره ده هغه دومره چې نن پته د ایمان او د عقیدې لګېږي. نور خو څه کوئ؟ دغې ته لږ سوچ وکئ. و د الله بندګانو تاسو ته خو د الله په کتاب کې ویل شوی دی که نه؟ مونږ خو مسلمانان یو که نه؟ په دې خو پوهېږو چې الله عذاب چې راځي د الله قهر چې نازلېږي نو مونږ خو دا ویلی شو که نه چې دا د الله طرف نه دی؟ مونږ ویلی شو که نه؟ کافر دا نه وایي چې دا د الله طرف نه دی. قسم په خدای که کافر دا وایي چې دا د ګاډ طرف نه دی. کافر وایي دا شیطانی عمل دی. کافر وایي دا وایي مونږ باندې ګوست راوستلی وایي بلاګانې دي او دا د شیطان طرف نه دي. او مسلمانان وایو چې دا د الله طرف نه دی، دا قهر دی، دا آفت دی د الله طرف نه. پوه شوئ؟ زما دغه مقصد دی. زه تاسو ته صرف دومره ووایم چې کم سے کم نن خو پر ځمکې په سر باندې په انسانانو کې لږ فرق وشي که نه؟ د ایمان فرق خو وشي که نه؟ د الله قهر به نازلېږي همدغه شانته داسې خو به نور ډېر زیات آفتونه نازل شي. دا خو تاسو ګورئ وخت آخر دی. دا وخت آخر دی، د قیامت علامت دی. په دې نه پوهېږئ تاسو؟ دا صرف بیماري نه دی، بیمارۍ نه وروسته به تاسو نور آفتونه وګورئ، زلزلې سیلابونو ته وګورئ، ګرمي را روانه ده، روژه را روانه ده. په دې روژه کې به تاسو ګرمۍ ته بیا وګورئ. دا د الله طرف نه امتحانات دي. خو په داسې امتحاناتو کې په داسې قهر کې پکار دی مسلمان پوه شي، مسلمان پکار دی عقیدې کې کلک شي، مسلمان ته پته پکار دی ولګېږي چې دا د الله طرف نه دی، دا زموږ د رب طرف نه دی. او په داسې وخت کې په داسې امتحان کې پکار دی مسلمان کافر سره فرق وکړي، مسلمان هندو سره پکار دی فرق وکړي، مسلمان یهود سره پکار دی فرق وکړي، مسلمان کرسچن سره پکار دی فرق وکړي. نن چې هندو منډې وهي، نن چې کرسچن منډې وهي، نن چې یهود منډې وهي، نن چې هر بودیزم منډې وهي، نن چې هر کافر په کور کې نوتلی دی یارې نه د کرونا مرض نه، نو نن مسلمان دی هم ورسره منډې وهي. نن د مسلمان هم همغه عملونه وکړي کوم عملونه چې کافر کوي که نه؟ کوم کافر چې تختی، کوم کافر چې پټېږي دغه مرض نه، مسلمان دی هم تختی. د دې مطلب چې په دنیا کې کوم مذهب نه دی پاتې. د دې مطلب چې هر یو انسان چې مذهب لري، مسلمان چې اسلام لري، کافر چې عیسویت لري، هندو چې هندویزم لري، د دې مطلب چې ټول مذهبونه فیک دي. د دې مطلب چې ټول مذهبونه دروغ دي. مذهب صرف هلته مذهب دی چې سکون وي او امن دی. مذهب صرف هلته مذهب دی چې کله وخت خوشحالي وي او چې کله وخت په امن کې بچو ته رزق ګټئ، صرف په هغه وخت کې مذهب دی. چې کله وخت سختي راشي نو هغه وخت کې بیا نو مذهب نشته. هغه وخت کې تیښته دی، هغه وخت کې د الله پہچان بیا نشته. هغه وخت کې صرف تیښته دی او په ځان اخته دی. او وایي د ځان خیال خو به ساتو که نه؟ د ځان خیال خو ما درته نه دی ویلي چې د ځان خیال مه ساتئ. دا خو ما درته نه دی ویلي ځان خیال ساتل فرض دی، په هر مسلمان باندې فرض دی. کله واري د الله په لاره کې انسان قرباني ورکوي، هغې ته تاسو څه وایئ؟ هغه انسان دی هم ځان خیال وساتي. ها په دې افغانستان کې چې د طالبانو په امریکایانو باندې فدایي وکړه، ځانونه یې په ټوټې کړل، ها هغه دی هم ځان وساتي. خو هغې ته وایي چې غازي که نه؟ هغې ته وایي چې د الله په لاره کې شهید، هغې ته وایي چې د الله په لاره کې مرد مجاهد. ها هغې ته دغه درجه ورکول کېږي که نه؟ دغه شانتې چې په دغه شانتې آفتونو کې او په دغه شانتې قهر او عذابو کې چې مسلمان کافر ته ځان ونه ښیي، مسلمان الله ته ځان ونه ښیي چې ربه زه ستا بنده یم، ما ته پته دی ربه چې دا ستا قهر دی، ما ته پته دی الله تعالی چې دا ستا آفت راغلی دی، ته موږ نه ناراضه یې، اسمان دې موږ نه ناراضه کړی دی، ځمکه دې موږ نه ناراضه کړې دی، په بېروزګارۍ دې مخته کړلو، په بېروزګارۍ دې واړولو، بچي راته ژاړي کور کې، ښځې سره مې جنګونه دي په کور کې. ربه ته خفه یې، خدایه ته موږ نه ناراضه یې. ربه د تا په څه راضي کول دی؟ ربه صرف تا په سجدې باندې راضي کول دی. ربه تا صرف په توبې باندې راضي کول دی. په دې عملونو باندې الله تعالی موږ نه راضي کېږي.
چې ماسکونه واچوئ او د ځان حفاظت وکړئ. په دې توبې موږ نه په دې کارنامو موږ نه الله نه راضا کېږي چې کورونو کې خپلو ښځو سره وتښتئ پټ شئ او د یرې نه او د کرونا ډر نه بهر نه شئ راوتلی. دا څنګه ایمان دی؟ دا څنګه عقیده دی چې د ځان حفاظت کوئ؟ د ځان حفاظت نارینه ته په دغه شانته احکامو کې راغلی دی چې تاسو باندې د الله تعالی قهر نازلیږي، تاسو باندې د الله واړوکی شانتې امتحان راځي، نو تښتئ د ښځو په شانتې کورونو کې ښځو سره پټېږئ. تښتئ به دغه شانته. کافرو ته به ځان نه ښیو چې مونږ مسلمانان یو، د عقیدې کلک خلک یو. دغلته د ایمان پته لګېږي، دلته د مذهب پته لګېږي چې کوم مذهب په سچه دی، کوم مذهب په حقیقت باندې دی. کم سے کم کافرو ته خو وښیئ که نه چې مونږ کلیعام ګرځو. کافرو ته خو وښیئ که نه چې مونږ خپلو جوماتونو ته برپور ځو. تاسو که خپل چرچونه بند کړل، تاسو که خپل مندرونه بند کړل، په رب مې قسم وي که زه جومات نه قدم بند کم، زه د الله بنده یم. دا چې هر څه کېږي د الله طرف نه کېږي. ما ته چې الله پاک مرګ په جومات کې راکوي که نه، هغه مرګ زما په الحمدلله سره قبول دی. هغه مرګ د شهادت دی، هغه مرګ د شهادت دی. نو تاسو دومره عقیدو کې کلک ماغه خلک شوئ، دومره ضعیف خلک شولئ. ولې د جمعې مبارکه ورځ د جومات نه تښتئ؟ جومات دروازې در باندې بندې کړې. دلته د یورپ کې هم ډېر جوماتونه بند کړي دي. خدای قسم دی نن جمعې مونځ ته درته ځم، تاسو وګورئ دلته کافرو هر څه بند کړي دي، هر څه بند کړي. زه به تاسو ته ویډیو وښیم نن د جومات چې زه جمعې مونځ ته روان یم، زه به درته وښیم. دا به شرم خبره نه ده، دا شرم خبره نه ده چې په یورپ کې د کافرو په ملک کې زه روان یم. کافرو هر څه لاک ډاون کړي دي، الف نه تر یې پورې بند دي. نن به سکندر جومات ته هم ځي، نن به سکندر په جمعې په مونځ کې د دنیا مسلمانانو ورونو خویندو تر منځ مونځ کوي. نن به یې کوي، خو تاسو په اسلامي ملکونو کې مونځ مه کوئ. تاسو په اسلامي ملکونو کې جوماتونه بند کړئ. ماشاءالله دوي، ماشاءالله دوي. نن به د ایمان د عقیدې پته لګېږي، په دې وخت کې به د مسلمان د عقیدې پته لګېږي چې کوم مسلمان دی او کوم بې ایمانه دی. و د الله بندګانو دغې ته سوچ نه کوئ چې الله تعالی به څومره خفه وي په دغه وخت کې. الله تعالی به څومره ناراضه وي، څومره افسوس به کوي چې معمولی شانتي آفت مې په دنیا باندې نازل کو او نن ما ته خپل بنده نه ښکاري چې د ایمان والا بنده وي. نن ما ته د سجدې ضرورت دی، خپل بنده د هغه بنده نه چې خپل نارینه وي خپلو ښځو سره سجده لګوئ په کور کې. د دې سجدې به کوم دکاوه وي تاسو الله ته؟ کلتوس ورېږي نه، باروت نه ورېږي، څوک مو پرې سر نه ولي. د غشو باران نه دی، صحابهو باندې به د غشو باران و، صحابهو باندې به د تلوارونو باران و. په جنگ کې به دوی سجدې لګولې، په جنگ کې به د صحابهو دا نه دی ویلي، دا یې نه دی ویلي چې وروره ته لاړ شه مونځ وکړه زه ستا حفاظت کوم. دا یې نه دی ویلي چې اول ته مونځ وکړه. ټول صحابهو ویلي چې جمع ته ودرېږئ، جمع وکئ، الله به زمونږ حفاظت کوي. دغه شانته په افغانستان کې په لله قسم چې په 1998 کې، په 1999 کې په لله درته قسم کوم چې دغو طالبانو به الله تعالی ته سجدې لګولې او په جمع به یې سجدې لګولې او بره به ورباندې تیارو ډزونه و، بره به تیارو ورباندې بمبارونه و او لاندې به په جمع باندې مونځ کولو. راشه زما دغو ایمان کې مضبوطو خلکو ته، راشه زما دغو اسلام کې مذهب کې مضبوطو خلکو ته ماشاءالله چې نه کلتوس په سترګو وینو، نه غشی په سترګو وینو، هیڅ هم نشته، هیڅ هم نشته. خیریت دی. دا شپه ورځ په بدیانه یم، هر انسان ماسکونه لګولي په یورپ کې، هر انسان ماسکونه لګولي په یورپ کې. و داسې بیماری باندې زه د خر متیازې وکم چې سکندر ته نه راځي، د ما ته ولې نه راځي؟ دغه شپه ورځ ګرځم د لیونیانو په شانتې، شپه ورځ ګرځم او پر خپل ایمان باندې په 1000 بار باندې شکر او په خپل عقیدې باندې په 1000 بار باندې شکر. پر دې چې زه عقیدې کې مضبوط یم الحمدلله زما رب زما پروټیکشن کوي. دا بیماری چې کله ما ته رب لیکي که نه، په هغه ورځ به ما ته الله تعالی مرګ هم لیکي او هغه مرګ نه والله که سکندر وډار شي، په خدای تعالی که وډار شي، خو مرګ نه مخکې والله که بزدلي وکم، مرګ نه مخکې په لله قسم که زه بزدلي وکم، مرګ نه مخکې والله که د الله داسې د مرګ نه مخکې والله که د شیطان داسې لارو نه وډار شم چې کافر به ما ته وایي چې دغه شی دغه شانتې ده، دغه شانتې دغه شانتې ده. او زه به هغه وخت کې د الله امتحان ته ګورم چې ربه تا څه ویلي دي په دغه وخت کې، خدایه تا څه ویلي دي په دغه وخت کې، خدایه تا ویلي دي چې کله چې زما آفت نازلیږي، تا ویلي دي چې کله زما قهر نازلیږي، نو زما بنده هغه دی چې سجدې ته توجه ورکړي، زما بنده هغه دی چې مذهب ته توجه ورکړي، زما بنده هغه دی چې مونځ ته توجه ورکړي. او نن
نن منځګزاره او نن سجدهګر په خپل اسلامي ملکونو کې جوماتونو نه تختی. ولې دغه ستاسو عقیدې دي، دغه ستاسو مذهبونه دي، دغه ستاسو مذهبونه دي. نه در باندې د کلتوسو باران، تاسو باندې د کلتوسو باران چې زما په خیال والله که په کور کې هم سجده ولګوئ، والله قسم دی خپل کور کې خپل ښځې ټیکري شاته او بیا پټېږئ. ستاسو ایمانونه خو ماته دغه شانته ښکاري. نن بیماري راغلې نه دی، تخته دا څنګه بیماري ده؟ تاسو پوهېږئ دا څنګه بیماري ده؟ دا داسې بیماري ده چې ځوانان نه مړ کوي، هغه انسان مړ کوي چې کم انسان اندروني تکلیفونه لري او ډېرې زیاتې بیمارۍ لري. که هغه بیمار باندې دا بیماري راشي که نه، نو هغه انسان هغه بیمار به مړ شي. په هغه مرګ هم الله درته لیکلی، نیټې نه مخکې والله که مړ شي او نه نیټې نه وروسته والله که مړ شي. خدای قسم که یو سیکنډ نه مخکې مړ شي او نه والله که یو سیکنډ شاته مړ شي ورسېدلی. او دا مرض چې چاته راځي، کوم مسلمان ته چې راځي که نه، والله چې حدیثونو نه ثابت شوی دی، والله چې یو عالم فتوا هم ورکړې ده چې حدیثونو نه ثابت شوی دی چې دا مرض په صحابه وخت کې هم راغلی و، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې راغلی و دا مرض. خو په مؤمن مسلمان باندې، په سچا مسلمان باندې به دا مرض صرف د زکام په مثال راځي، هغه باندې به صرف زکام لګېږي بس. زکام تاسو مړ کوي نه. زما ورونو خویندو، خدای ته وګورئ، لږ خو شرم وکئ، الله ته وګورئ چې نن خو لږ شرم وکئ. نن خو عیسویانو ته، نن هندوانو ته، نن بوډیزم ته خو دا وښیئ که نه چې زه مسلمان یم، ستا په شانتې والله که کور کې پټ شم، ستا په شانتې مندر او چرچ والله که بند کم. زما د رب جمعت دی، زما مذهب د سچا دی، زما مذهب اسلام دی او زما مذهب زما پروټیکشن کوي. الله چې ما ته څومره زندګي لیکلې ده که نه، والله که هغې نه یو سیکنډ مخکې مړ شم او نه والله که یو سیکنډ شاته مړ شم. آخري کې بیا درته وایم، زما بلیم، زما مخکې ویډیو چې کومه د عالمانو باره کې مې کړې ده، ما ټول عالمان نه دي یاد کړي. ما درته ویلي چې دا بعضې عالمان د منافق او د رزیل او د نجس انسان صفت لري، او داسې امامان د خره او د سپي په مرګ باندې چې مردار کې. اوس هم درته وایم، خو ټول امامان نه، داسې ډېر امامان دي په پاکستان افغانستان کې د زړه نه احترام لرم چې په سچه باندې دي. د الله په امان.